الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سورة سبا آیت نمبر 10. دجنا د پاره د تسلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د عبرت د نورو انسانانو او د پاره د قدرت د الله جل جلاله ذکر کې واقعات د داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام. مخکنو پیغمبرانو ذکر لپاره د دې کېږي چې مونږ تاسو د هغو د واقعاتو نه عبرت حاصل کړو. او د الله جل جلاله قدرتونه زموږ مخې ته راشي، یقین په الله مضبوط شي. داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام په هغه انبیاو کې دي کومو چې الله پاک حکومت او بادشاهي ورکړې، سلطنت ورکړه. الله پاک په داود علیه السلام باندې خپل احسانات ښکاره کوي. ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه داود علیه السلام ته منا فضلا د خپل طرف نه ډېر فضل، ډېره مهرباني مونږ په داود علیه السلام باندې کړې وه. یو مهرباني په داود علیه السلام باندې دا وه چې د الله جل جلاله ذکر تسبیح دا به کوو او زبور تلاوت به کوو. الله جل جلاله دله د بلا ښایسته آواز ورکړی. څومره چې الله جل جلاله پیدا کړي دي انسانان آدم علیه السلام نه والا تر دې وخته پورې د داود علیه السلام شانې ښکلی آواز بل چاله نه دی اورېدلی. یو طرف ته خو د داود علیه السلام معجزه هم وه، خو بل طرف ته د داود علیه السلام د آواز سره مارغان به چې په هوا تله او د داود علیه السلام د زبور تلاوت به واورېده نو نور حرکت به یې نه کوه، وبدرېده بره. تسبیح او عبادت په د الله جل جلاله ډېر زیات کوي. ما تاسو ته معجزه هم د الله د طرف نه وه، خو چونکې د تمامو څیزونو له الله جل جلاله یو حس ورکړی دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. هیڅ یو شی په دنیا کې داسې نشته چې د الله تسبیح نه وي، د الله تعریف کې د الله تسبیح وي. تاسو به نه پیږئ، او جدا خبره ده. نو تسبیحات او دا خو هر شي کې د الله ذکر، د الله عبادت، د الله تسبیح
دا هغه چې څنګه حیثیت ته پاغه حیثیت باندې هر شي کې اگر چې موږ تاسو په نه پوهیږئ الله په کوئی تاسو نه پوهیږئ لیکن داود علیہ السلام به چې کله تسبیحات کول ذکر وکړ یا به د زبور تلاوت کول نو غرونو به ورسره په وجد کې اقشن تسبیح ویل څنګه بچ دی یو خدا د وانګ आवाज ده کوم چې دا انګي وته وي دا څنګه بلکې څنګه چې داود علیہ السلام تسبیح ویلا د الله ذکر وکاو یا به تلاوت کو اوم د قشانه به غرونو کو او نور خلقو به موریدو اواز دانه چې سر داود علیہ السلام ته الله پاک ته پته و ټول مخلوقات به دا اورید چې غرونه لګیا دي داود علیہ السلام سره د الله تسبیح وی ذکر او الله پاک دا ما ویلو مسخر کړي مې دا غرونه او مارغان دي چې داود علیہ السلام سره به یوځه تسبیح الله به ما د خپل طرف نه فضل کړی دی فضل کې دا خبره یاد کړه نو فضل خو په دې صورت باندې چې الله تسبیح د الله د ذکر توفیق الله پاک چاله ورکی باغه باندې د الله فضل لیکنه دی لکه په دې دومره خلکو کې الله پاک چاله د خپل قران ته کې نستو توفیق ورکی فضل لچاله الله فضل په دې باندې شکر ادا کړئ یو سړی روز کې سل پیری 1500 پیری درود شریف وای دمنه د الله فضل لیکنه دی بل سړی دغه مزما شری بیکار نه سي پالتو خبرې به کې ذکر به نه کړي تسبیحات به نه کړي قران تلاوت به نه کړي نو چاله چې الله دې توفیق ورکړي د الله فضل دی او ولقد اتینا داوود منا فضلا لوی فضل دا د امداد لپاره د شوق د زیاتولو د داوود علیه السلام د پاره د شوق د زیاتولو د چا داود علیہ السلام الله پاک مارغان او غرونه پکې هم شامل کړو په ذکر او په تسبیحات کې د سره په داود علیہ السلام شوق نور زیات شو نو فضل دغه ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږ داود علیہ السلام ته منا د خپل طرفنا فضل مهرباني یا جبال ای غرونو او بی تسبیح وید د سره معهود د سره والطیر او مارغان هم غرونو تاسو سره مو مارغان تاسو ور سره مو لکه څنګه چې داود علیہ السلام تسبیح وی د قشانه په سر باندې هوا باندې مارغان په غنا ډیر شي سیل دا مارغان په سر باندې ولاړو او قصې تسبیح به ور سره ویلا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ بل نعم الله پاک ذکر کې په داود علیہ السلام باندې وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ما د لپاره وسپنه نرمه کړې و داود علیہ السلام د لپاره مې وسپنه نرمه کړو معجزه و داود علیہ السلام چټکی ته ضرورت نشته اور ته ضرورت نشته باټای ته ضرورت نشته سندان ته به ضرورت نشته کنه راکې کودي کنيغي او کګي کرا باندې په دې کو ته کې به د سکول لگا چپل والا چی ا سوټه سرته نه کړه بلبل آ ځنه اوس په دنده پیړل اوس په دا زور کې راکې نه راکې ته دا مونږ دي دا ګوره اوس په د سنې چې بل سره به د خي هغه مشنه پستای علنا له الحديد دلم مرمه کړو دا په ګوتې وهله د قشانه بل سره د لاس وې چې خپل دی هغه معمولی سي کوک کی اڅو په کې چل نشي کولای اوس په داود علیہ السلام چې سره چې چل کې کولای داود علیہ السلام ته دا اوس په نرمه کړي خو الله معجزه او طرف الله طرف نو معجزه او داود علیہ السلام دا خو صحیح شو وجد دې څوا داود علیہ السلام چې په خپل حکومت کې ډیر زیات انصاف او ډیر زیات سکون او ډیر اطمینان او رعایت صحیح حکومت هغه چې په هغه کې رعایت څه شي سہولتي رعایت خوشاله هغه ته نرمي
هغو ته امن سکونی، د هغو د مال جان حفاظتي، د آبرو حفاظتي په کوم حکومت کې، هغه حکومت صحیح حکومت وي. هغوی په مسایلو کې هغوی ته انصاف میلاویږي، په هغې کې کرپشن، په هغې کې ظلم زیاتی، حکومتي عهدې ذاتي مفادو دپاره استعمالول، دا قسم څیزونه پکې نه، اختیارات ناجیز استعمالول، دا څیزونه پکې نه. صحیح حکومت داود علیه السلام حکومت داسې و چې هغه د الله پیغمبرونو دا قسم معاملې پکې نه وي، ډېر زیات ښایسته حکومت، خلکو ته ډېر سهولت او ډېر خوشحاله. خو د دې باوجود داود علیه السلام د الله پیغمبر دی، وي کېدای شي بعضې داسې عیبونه چې هغه په ما کې ما ته نه معلوم، زما داسې کمیانې چې په ما کې ای او ما ته معلومې نه وي. د دې د معلومولو لپاره به داود علیه السلام بیس بدل کړ، شکل به بدل کړ خپل، چې خلکو نه پېژنده چې دا سلطان دی، دا بادشاه دی. او په عوامو کې به ګرځېده، د عوامو نه به یې تپوس کو، یا د شپې یا د ورځې په څه حالت کې، په داسې کیفیت سره چې هغو ته به د سره پته نه وه چې دا څوک دی. تپوس به یې ترې وکړو چې دا حکمران څنګه سړی دی، دا حکومت چې چلی دا بادشاه ستاسو څنګه سړی دی. چا نه به چې تپوس کو، نو هر سړی خوشحاله و، هغه به وایي چې زبردست بادشاه دی، زبردست ډېر زیات ښه دی. دی به په دې خبره به هر صورت د الله شکر به ادا کړو، خو کوم مقصود چې د ده هغه به میلاو نه شو. شریف انسان چې دی، عزتمن انسان، هغه خپل د عیبونو معلومولو دپاره مختلفې لارې ګوري، خپل په عیب ښکاره کېدو باندې خفه کېږي نه. تاسو پوهېږئ هلکه موږ ټول عیبدار یو که نه یو؟ یو. نو عیب د وتو څیز دی چې ځان نه وباسي، عیب د ځان نه چلو کې وباسي، چې عیب دې ته کې پروت دی، ته په هغې باندې پردې اچوې، دا ښه خبره ده. او داسې وایي چې ما کې دا عیب نشته، نو ته خو ځان په زور، لکه مثال په طور یو ځای ګنده دی، ګنده دی، ته پهله پاسه ټکې واچوې چې دا پاک دی، دا ښه خبره ده. پکار ده چې کوم ځای ګنده دی دا پاک کړې. که څوک تا ته وایي چې دې باندې تا کپړه اچول د لاندې ځای ګنده دی، نو ته په هغې خفه شي، خفګان ته څه ضرورت دی، پاک کړه. نو د شریف انسان کار دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته په دنیا کې د داسې یو دوست، په دنیا کې زما هیڅ شي ته ضرورت نشته بغیر د داسې یو دوست نه، چې زما داسې یو دوست وي چې هغه ما ته زما عیبونه ښکاره کړي، چې تا کې دا کمی دی، تا کې دا کمی دی، دا کار دی په تا کې. عام طور خو موږ تاسو انتهایي چاپلوسۍ زمانه ده، هر سړی بل ته وایي ته ښه سړی یې، چې ستا مشان یې، ستا مناسب، ستا ثاني دا دی. د دې خبرو ضرورت نشته، مخامخ چې څوک ستا صفت کوي، نو حدیث شریف کې راځي چې د ده مخ باندې خاورې ووهله، دی ستا دوست نه دی. دوست هغه دی چې هغه پیشیشه ستا صفت کوي، مخامخ ستا عیب برسېره کوي، چې دا تا کې غلطي ده، دا الله ته رضا نه. او که بل ځای کې څوک ستا بدي بیانوي، نو څه چل کوي، دی ستا صفت بیانوي، ستا ښه صفات خلکو ته مخامخ، او مخامخ تا ته ستا صفت نه کوي. داود علیه السلام په دې خبره باندې مطمئن نه و، ځکه چې کمي خو به خامخا یې ما کېږي چې زما دا کمي برسېره شوې. دې دپاره به دی روزانه ته دا ګشت به یې کو، خلکو نه به یې تپوسونه کول، چونکې عوام ډېر زیات خوشحاله وو چې هغوی به ورته وي چې ښه سړی دی او منصف دی، انصاف پسند دی. الله جل جلاله د داود علیه السلام د اصلاح دپاره یو فرشته هم د انساني شکل کې ولېږله. هغه هم داود علیه السلام چې په دغه ګشت باندې روان دی، ګرځي مخې له ورته دغه فرشته ورغله. د هغه هم د عام سړي په شکل کې ده. داود علیه السلام هغې نه تپوس وکړو، پېژنې نه داود علیه السلام چې دا څوک ده. تپوس یې دې وکړو چې د دې بادشاه باره کې د څه خیال دی، دا څنګه سړی دی؟ د هغې وایي ډېر ښه سړی دی، ډېر ښه سړی دی، ډېر انصاف والا سړی دی. خو نو هغه وایي خو پکې څه شی دی؟ یو خبره داسې ده که هغه پکې نه وی، نو ډېر زیات خوند به یې کړی. داود علیه السلام خوشحاله شو چې اوس زما کمی برسېره کېدونکی دی. وی څه شی دی په دې کې یاره؟ وی دی د خپل کور ضرورتونه هغه د بیت المال نه وظیفه اخلي، په هغې پوره کوي. ارمان دی د خپلو لاسو ګټه خوړی،
چې چلې کولی د خپلو لاسو ګټه خوړی وي برکت به پکې او د قوم مال د خپل ذاتي ضرورت لپاره اگر چې جایز دي خو دا ډېر ښه سړی دی نو د ښه سړیتوب کمال به دا و چې په چل شوی د خپل د لاسو ګټه خوړی داود علیه السلام دا خبره په زړه باندې واغسته چې دا خو ما تر اوسه د قوم مال د خپل کورنۍ ضرورتونو دپاره استعمال کړی دی حالانکه اوس تاسو دې کې د خبر واقع د ختمېدو نه مخکې مسله واورئ مسله دا ده چې یو سړی 24 ګنټې د قوم په خدمت کې مشغول وي د قوم په خدمت کې مشغول وي نو هغه له د قوم د مال نه د بیت المال نه په قدر د هغه د ضرورت مال اخیستل جایز دي دې خبره پوه شوئ لکه خلفاو دا طریقه کړې وه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه دا سلسله شروع شوې ده تر دې وخته پورې د دین څه خدمت چې څوک کوي نو هغه چې اکثر وخت په هغې کې لګیا اکثر وخت هغه ته د دنیا د ګټې لپاره چې ټایم وباسي نو د دین په خدمت کې یا د قوم خدمت کې هغې کې خلل راځي نو د دې لپاره دی به د قوم په خدمت کې یا د دین په خدمت کې خلل نه راتلو لپاره د دغه نه پیسه وظیفه اخیستی شي تاسو زما په خبره پوه شوئ که نه خو که چېرته دغه کس د دې باوجود چې دغه کار کولی شي او د د خپلو لاسو ګټه یا د ټایم باقي پاتې کېږي په هغې کې دی چلو کي خپل ذاتي څه کاروبار وکړي او دی د بیت المال نه څه پیسې وانخلي نو دا ډېره غوره خبره اوس هم دا خبره ډېره غوره ده چې دی د قوم مال خپل په ذاتي ضرورت کې استعمال نه کړي د هغې په ځای باندې که ده سره داسې متبادل څه انتظام وي نو هغه ډېر غوره دی الله اکبر کبیره داود علیه السلام راغی الله پاک ته پزارش وی الله پاکه دا خو ما ښه نه دی کړی ما ته اوس داسې متبادل داسې چلو کې داسې څه کار راته وښیه چې هغې باندې زه خپل د ښځې او د وړو د خپل کډې د خرچې ګزاره زما د هغه طرف نه کېږي او د الله د مخلوق د خدمت زه فري وکړم فی سبیل الله وکړم د الله په نوم خالص تا د رضا دپاره وکړم دا دعاګانې کولې الله جل جلاله دعا قبول کړه او چونکې د داود علیه السلام انتهایي اخلاص او ډېر عاجزي و داسې یو عظیمت باندې عمل کو چې بیت المال د مال نه ځان بچ کو الله پاک په دې بدله کې احسان په ده باندې دا وکړو چې ده ته د زغرو جوړولو چل وښو زغرې چې جوړوي که نه جنګي لباس دی کمیس دی د کاړو نه جوړي داسې کاړی یو بل کې ورمستلي چېرته چا به لیدلي پخواني تصویرونه به چېرته یې لیدلي که نه ټولې کاړی دي په هغې باندې توره او غشې نیزه دا څیزونه بیا اثر نه کوي زر بیا اثر نه کوي دغه شانې د اوسپنې ټوپۍ هغه سر ته اچولي جنګ کې د حفاظت لپاره دا څیزونه استعمالي دا د اوسپنې کمیس ته دې ته زغره وایي درع ورته وایي د دې جوړولو چل ورته الله جل جلاله وښو د خپل طرف نه ورته وښو او بله احسان یې پیدا وکړو چې د هغې دپاره خو بیا به سندان او څټکۍ به و بټۍ به و ګرمول به و که نه غټې اوسپنې به وي هغه به چل کولې وړی کولې به نو هغه یې ټول کار ورته اسان کړه او داود علیه السلام اوسپنه به یې راغسته او هغه به یې ګوتو کې نری کوله د نارې سیخ په شانې بیا به یې کټ کوله ګوتو کې بیا به واپس کړی جوړولې بلې کړی کې به ننیسته بیا به جوړول دا کړی ټول یو بل کې ورغلي او د هغې چل ورته هم الله جل جلاله دې ځای کې وښوده چې زغرې کولاو برابر جوړوه او کړو کې خیال ساته چې دا د یو بل نه غټې وړې نه ځکه بد نور ښکاري چې دا ټولې کړۍ یو شی دي داود علیه السلام به دغه زغرې جوړولې دا به خرڅولې په هغې کې به چې کوم وطن راغی هغې باندې به خپل کور خرچه چلو
بلکې داود علیه السلام څنګه چې الله پاک د ضرورت کوم څیزونه چې دي د ضرورت کوم څیزونه چې د انساني ضرورت لپاره راځي هغه که جامې دي لباس دی هغه د اوسپنې کار دی که هغه د لرګي کار دی که هغه د لوښو کار دی جوړولو یا که هغه د دې پهیې ایجاد دی ګاډۍ وغیره دا ټول الله جل جلاله په خپلو پیغمبرانو ته ښوولي دي دا کار د دې وجه نه علماو لیکلي دي چې د یوې پیشې یا د یو کسب په وجه باندې یو کس ته حقیر او سپک کاته دا انتهایی سپک کار دی ځکه چې دې کې اولنی اعتراض په انبیاو باندې راځي چې هغه هم دا پیشې او کسبونه کړي دي کنه علماء لیکلي دي چې اوس هم دا خبره صرف د هندوستان پخوانی رواج دی چې د هغې د وجې نه د پیشو په وجه باندې قومونه جوړېږي تاسو زما په خبره پوهېږئ د پیشې د وجې نه قوم جوړېږي دا صرف د هندوستانیانو یو رواج دی هندوستان نه دا رواج راغلی دی مسلمانانو کې هم سرایت کړی دی که تاسو په هر دنیا وګورئ په هغې کې د پیشې په وجه باندې برادریان یا قومونه نه جوړېږي او پیشې ته سپک کاته یا د پیشې د وجې نه یو کس ته سپک کاته دا خو زموږ ضرورتونه پوره کوي دغه کسان دي هغه که هر قسم کس قوم سره د هغې تعلق وي لکه مثال په طور یو کس یو کار کوي هغه د لوښو جوړولو کار کوي د هغې په وجه باندې هغه ته سپک کاته یا یو کس مثال په طور هغه د خرو قچرو کار کوي زموږ ضرورتونه پوره کوي د هغې په وجه باندې د هغې برادري جوړول او هغو ته سپک کاته یو کس دی هغه د دې اوسپنې کار کوي او د هغې د وجه نه د هغو برادري جوړول او هغو ته سپک کاته یو کس د هغه ذمہداري کار کوي په ټیکي دهقاني کې د هغو برادري جوړول هغو ته سپک کاته دا د هندوستان د هندوانو رواج دی اوس هم په دنیا کې بهر دنیا کې یو کار مختلفو قومونو والا سړی یو کار نشي کولی لکه مثال په طور دا خبره دی بهر ده چې دا دوکانداري چې نه هر سړی دوکانداري کولی شي که نه شي اوس دوکانداران ټول لازمه کې د هغې نه یو قوم جوړ کړي دا صحیح خبره ده تاسو نه تپوس کوم مناسب همدغه شان کار شی دی د هندوستان د طرف نه چې چا به کومه پیشه کوله جو هغه د هغه پیشې سره منسلک کړی د هغې د وجې نه د هغه قومیت ټول کړی دی او د هغې د وجې نه چاته سپک او چاته دروند کاته دی دا زموږ ضرورتونه دي داود علیه السلام ته الله جل جلاله د اوسپنې دا کار وښوده او هغه به کور خپل ټوله خرچه په دې باندې چلوله او الله جل جلاله ورته وایي چې چل وته په خپله غږ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ما نرمه کړې وه د دپاره اوسپنه ان اعمل سابغات چې جوړوه کولاوې زغرې تنګې چې سړی اغوستی نه شي وقدر فی السرد اندازه کوه د دې په کړو کې کړی ښکلې ښکلې جوړوه د الله طرف نه د دې خبرې هم خیال دی چې په یو کار سړی کوي نو هغه د ښکلې وشي د خود خوشنمایي دپاره هغې کې استعمال کول دا جایز دی الله پاک پخپله ویل دي که دا کړی یوه غټه یو وړی نو زغره به دې جوړه نه شي لیکن الله پاک وایي چې دا بې مضموره ښکاري چې چلو کا ښکلې جوړوه چې یو شانې کړی جوړ وقدر فی السرد په دې کې علماء دویم قول دا کړی چې وقدر فی السرد په اندازې سره د دنیا کار کوه د دنیا کار په څه سره کوه اندازې سره کوه یوازې دې پورې نښله مه چې سهار شي او ماښام شي چې سترګې دې ګلابي چې دغه زغره ده اوسپنه ده دا کړی دی دا کار کوه تر ماښامه چې څملو چې دغه کار دی دا نه څه ټایم پکې خپل د عبادت دپاره راوباسه څه ټایم پکې د الله د رضا کولو دپاره راوباسه نو هر سړی چې د دنیا هر څه قسم کاروبار کوي نو هغه هغې ته داسې کسب ویل نه دی پکار چې چل دی بس 24 غنټې په دغه پورې د ژوند خطه دی که تصور دی د هغې سره دی که ټایم درته میلاویږي په هغې کې بلکې خپل ټایم تقسیم که څه ټایم الله له ورکړه څه ټایم خپل د دنیا کاروبار له ورکړه وقدر فی السرد کې دا خبره وکړه دې وجه نه هغه کس هغه ښه سړی نه دی چې هغه د سهار تر ماښامه د دنیا په کار کې مشغوله دی ماستن شي کله پکې مونځ لاړ شي کله مانځه ته له بخارو وزګار شي او چې مسلسل دقه شان د دنیا په کار کې مشغوله دی دا ښه سړی
نه دی بلکې ټایم وباسه خپل ټایم تقسیم کا الله اکبر وقدر فی السرد اندازه کو بکړو کې خبره د سینې چې دې کړو کې اون خله د اصغری کې باور او چت قیمت زیاته خو ته تو څه چل کې مسلسل دي کې لګي ځکه د کړو مانګ ډېر دي د اصغرو مانګ ډېر دي چې تر زدا کار کوا وعملوا صالحا نیک عمل هم کوي ټیم په خپل نیک عمل لپاره راو باسه پوهیږي کنه پوهیږي انی یقینا بما تعملون پاس چې کوي تاسو بصیر لیدونکي ما تخکاری سوینه مچ ته یوازې دنیا کې لګي کنه خپل د دنیا د کار د دې لپاره کوي چې زما د ضرورت پوره شي زه په خیرات نه غواړم زه په محتاج نشم بلته او نور خو زه د الله د بندګۍ د عبادت لپاره پیدا یم د مخلوق خدمت لپاره پیدا یم حکومت د باغی کې خلکو خدمت دی هغه کومه برابر مو ګوره بس مې ده نوري ولقد آتینا یقینا ورکړو داود علیہ السلام تا منا فضلا خپل طرفنا مهرباني یا جبالو اے غرونو اوبی معه تسبیح وید سرا والطیرا ومارغانهم وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ او نرمکڑی و مندد پارا وسپنا انعمد سابغات چکولاو زغر جوڑوا وقدر فی السرد اندازہ کوا پکڑو کی وعملوا صالحا نیک عمل کوئی انی بما تعملون یقیناً پہاغت چتاسوئی کوئی بصیر لدن کیما اللهم صل على محمد ولا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله على محمد